په یو کلي کې یو کس اوسېدو. د هغه نوم ګل رحمان و. د ګل رحمان 3 بچي وو. بچو خپل پلار سره ډېره مینه کوله. پلار هم د بچو سره مینه لرله. یو ځل پلار بچو ته اواز وکړو او ټول بچي راغلل. پلار بچو له یو سیو ورکړو او ورته یې دا وویل چې تاسو دا سیو داسې ځای کې وخورئ چې هلته کې تاسو څوک ونه ویني. بیا 3 واړه بچي د کور نه ووتل او لاړل او پلار ته یې وویلې ړومبی بچی اسلم. ابا جان الله حافظ. دویم بچی عبدالله. ابا جان الله حافظ. او بیا دریم بچی یوسف. ابا جان الله حافظ. بیا په دویم ورځ پلار خپلو بچو ته اواز وکړو او ټول راغلل. ړومبی بچی راغو. ها بچیا تا څه چل وکړو؟ ابا جان زه د یو بوټي لاندې کېناستم او هغه سیو ما وخوړلو. زه چا هم ونه لیدم. بیا پلار دویم بچي ته اواز کوي ها بچیا تا څه چل وکړو؟ ابا جان زه په یو کمره کې کېناستم او هغې کې توره تیاره وه. زه چا هم ونه لیدم، ما هغه سیو وخوړو. بیا دریم بچي ته پلار اواز کوي او تپوس ترې کوي ها بچیا تا څه چل وکړو؟ ابا جان ما ډېر ځایونه وکتل او ما هر ځای ته زه لاړلم، خو ما داسې ځای پیدا نه کو چې زه داسې وخورم. او ما په کتاب کې کتلي په اسماء الحسنا کې البصیر د الله پاک یو نوم دی چې الله پاک هر ځای کې خلک ویني او ګوري. نو ما هغه سیو ونه خوړلو. پلار کشر بچي ته وایي شاباس بلکل بېشکه الله پاک هر ځای کې ګوري او هر چا ته ګوري او په هر حال کې ګوري. بیا کشر زوی له پلار انعام ورکوي او بیا پلار بچو ته وایي بچو زما خبرې ته غوږ کېږدئ او واورئ. ګورئ بچو الله پاک مونږ په هر ځای کې ویني. څنګه چې عبدالله بچي وویل چې ما داسې ونه خوړو، الله پاک په هر ځای کې موجود دی. نو الله پاک هر چا ته ګوري او په هر حال کې ګوري. د دې کهانۍ نه تاسو څه سبق واخیستلو؟ په کمنټ کې موږ ته ضرور ووایئ او د نورو ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. الله حافظ.